مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمائی چې یو علاقه کې یو قاتل او قاتل او دومره ډېر قتلونه هغه کړي او په هغه باندې هر قسمه حکومت هم راغلی و، هغه باندې د فوج حکومت راغلی و، په هغه باندې د بېنظیر د نواز شریف د دې حکومتونه پرې راغلي وو او هر چا پې ښه سټینډ اخیستی و، ښه کوشش یې ورپسې کړی و، خو هغه قاتل چې کوم و هغه یې ګرفتار کړی نه و یو پېره هغه قاتل تبلیغي جماعت راغلی و، هغې سره چاته کېناسته چې کله هغه تبلیغي جماعت سره کېناسته که نه نو د هغې هغه خبرې واورېدې نو هغې زړه ته کوزې شوې. بس څه وخت پس په هغه باندې اثر وشو د الله نه توبه وویسته او وی تبلیغي جماعت کې لاړه، سی روزه یې ولګوله، بیا وروستو چې دی نو 4 میاشتو له لاړه او کله چې وی په دعوت تبلیغ کې وخت ولګو تبلیغ کې او 4 میاشتې ولګولې نو په کومه علاقه کې چې هغه قتلونه ډېر کړي د هغه چې کومه علاقه وه لاړه د هغې داسې یو غونډی وه پکې اوچت ځای و هغې ته وخته او هغې کې دا څومره سرکاري ادارو والا چې وو نو هغه یې راټول کړي وو چې زه پلانکې قاتل یم، ما دونه قتلونه کړي دي او زه نن تاسو له ګرفتاري در کوم. هغه غونډۍ ته وایي وخته او وی چې زما نوم پلانکې دی، زه پلانکې قاتل یم، ما دونه دا پلانکې او دا ټول یاد کړل چې دا ما قتل کړي دي، زه د هغې قاتل یم، زه حکومتونو والا نیم ګرفتاره کړی، زه نن په خپله ګرفتاري ورکوم او که هغه قاتلانو کې د هغې چې کوم پسماندګان دي هغې راځي زه دلته ودرېږم، ما ورته خپل خون بخلی دی، هغه زما نه خپل قصاص واخلي، ما د خپل رشته دار په بدله کې ما قتل کی، زه د الله نه یریږم چې الله ما معاف کي. وی هغه خلک هم ولاړو، پولیسو ورته هتکړۍ واچولې بوته، هغه خلک ټول راجمع شو، ورته وایي چې ښه اوس نران شوې چې کله ده د دعوت تبلیغ لاره خپله کړه او دینداره شو نو تاسو اوس تکړه شوې، اوس هم ورته هتکړۍ واچولې، اوسه پورې تاسو دی ولې نه نیوه، تاسو هم ته یېرېدی. اوس چې د الله ته ځان وسپاره که نه ټولو ورته ووایي چې دا هتکړۍ ته لرې کړئ، موږ دې د الله دپاره بخلی دی، ټولو د الله دپاره هغه معاف کړه. وایي چې کله دې وخت کې مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتهم العالیه چې دا واقعه بیانوله که نه نو هغه دا ټایم کې بالکل په جړا شو چې یو انسان دومره کلک چې هغه دومره انسانان وجلی دي که نه او قتل کړي دي، دومره کلک زړه دی د هغه او هغه دعوت تبلیغ د وجې نه د هغه د زړه الله څومره نرموي او د هغه د زړه څومره نرمیږي